کله یو انسان استعمال کې په دنیا کې نو د دې په وجه باندې د په زندګۍ کې هر قسم برکتونه هغه راځي. الحديث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د درې شیان دي چې دا د انسان په عمر کې زیادت راولي او د غرنګ د انسان په عمر کې په دې سره برکت الله رب العالمین اچي. اول صلة الرحم، صله رحمه پالل، او صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمال. دا درې شیان دي. اول صلة الرحم. صلة الرحم معنی دا صله رحمه پالل د خپلوانو سره. د خپلوان چې دا ټول ښه خلک نه وي، بعضې وخت کې داسې خلک چې ستا سره به دښمني کوي، تا به بد ګڼي او تا به په سترګو کې هم سپک ګڼي چې ګوره موږ له هېڅ قسم چې کوم دی وخت نه ورکوو او دا موږ ته چې کوم دی کته پورته کېږي او زموږ کاره راځي. نو رسول الله فرمایي چې صلة الرحم صله رحمې پالل دقې خلکو سره چې تا سره نه پالي، تا سره دښمني کوي، تا سره بغض کوي، د دقې خلکو سره څه پالل؟ صله رحمې هغه پالل، خپلولي پالل، د هغې خدمت کول، په هغې باندې سلام اچول پکار دي، هغه سپک نه ګڼل. اگر که هغه تا سپک ګڼي، تا ته په یو غلط نظر باندې ګوري، خو لیکن ته اوسه صله رحمې څه کوې؟ صله رحمې ورسره پالي. په دې بنیاد باندې چېرې د اسلام د موږ باندې چې کوم دی مجبور یاستو، زموږ په اسلام کې دا خبره ده چېرې تاسو صله رحمې وپالئ د هغې خلکو سره چې هغه تاسو له صله رحمې څه نه کوي، هغه نه پالي. او دویم حسن الخلق. رسول الله فرمایي تاسو د خپل اخلاق چې کوم دی د هر چا سره برابر کوئ، د هر چا سره، یعنې دا صله رحمې چې ته پالي د خپلو خپلوانو سره به پالي او دنګ د هر هغه چا سره به پالي چې هغه ستا سره په کور کې اوسېږي، ستا ورور دی، ستا کاکا زوی دی وغیره، په یو کور کې تاسو اوسېږئ، د صله رحمې به د هغوی سره پالي. خو حسن الخلق ښایسته اخلاق چې دا به هر چا سره برابر یې، سفرن او حضرن به ته د خپل اخلاق په ښایسته طریقې سره برابر یې، د هر چا سره به ښایسته اخلاق کې. او بل دا چې احتمال الاذى، څوک چې تاله ضرر درکوي، څوک چې تاله تکلیف درکوي، په هغې باندې به صبر کوي، دې ته حسن الخلق ویلی کېږي. مثلا یو سړی ته کنځلې کوي، یو سړی ته ردې بدې وایي، ته به په دې باندې صبر کوي، دې ته احتمال الاذى ویلی کېږي. حسن الخلق به یو څو فایدې دي. حسن الخلق دې ته وایي چې یو چا ته پیدا ورکول، بدل النده، یو چا ته پیدا ورکوله چې هغه هر څه یو ښایسته اخلاقو سره ته وکړي او پیدا ورته ورسوي. دویم دا چې کف الاذى، هغې ته تکلیف نه ورکوله، څه نه ورکول؟ تکلیف نه ورکول، دې ته ښایسته اخلاق ویل کېږي. او دریم دا دی چې ګوره په پراخه تندي باندې د خپل مسلمان ورور سره مخامخ کېدله، دې ته هم دا هم ښایسته اخلاق دی او دا دلیل د دې خبرې چې د انسان اخلاق برابر دي. او څلورم دا دی چې احتمال الاذى، چې څوک تا ته کنځلې کوي نو په هغې باندې صبر کول. امام احمد بن حنبل فرمایي تا له څوک ضرر درکوي، ستا څوک غیبت کوي نو په هغې باندې صبر کوله. د وجې نه ډېر ملګري داسې دي هغه وایي شکایت کوي په دې طریقې سره چې موږ خو چا غیبت نه کوو، موږ خو چاته کنځلې نه کوي، موږ خو چاته ردې بدې نه وایو، موږ پسې ولې خلک وایي؟ نو د وجې نه موږ او تاسو خو د الله ګناهګار بندګان یو، خامخا به راپسې خلک څه کوي؟ کنځلې به کوي، خلک به غیبت کوي، خلک به راپسې بهتان تړي، بدې ردې خبرې به کوي. لیکن زموږ الله چې دی، زموږ الله لحاظ څوک نه ساتي، زموږ الله ته بعضې خلک کنځلې کوي، څه کوي؟ زموږ الله پسې ردې بدې وایي، زموږ الله ته کنځلې کوي. د دې وجې نه ابو نعیم په خپل کتاب کې دا خبره نقل کړې چې ځل موسی علیه السلام د رب العالمین نه دا دعا وکړه او دا مطالبه وکړه چې اجعل لي الا اذکر الا بخیر، چې همیشه دپاره د زما په دې دنیا کې دا دعا مې الله دا مطالبه وکړه چې الله رب العالمین بچا زما دپاره دا صفت وګرځوه چې همیشه دپاره په دې دنیا کې خلک زما د خیر تذکره کوي. څه کوي؟ همیشه دپاره دا خلک زما د خیر تذکره کوي، یعنې زما باره کې چې زما بده تذکره نه کوي او د خیر تذکره مې کېږي همیشه دپاره په دې دنیا کې. نو وایي الله عز وجل چې کوم دی دا دعا قبوله نه کړه، وجه دا ده چې زموږ الله عز وجل چې زموږ ذات دی، نو الله ته داسې وایي چې ما جعلت هذا لنفسي، دا صفت خو ما خپل ځان دپاره نه دی ګرځولی چې همیشه دپاره دا خلک زما څه بیان کړي، ښایسته ښایسته صفتونه دې بیان کړي، بلکې داسې خلک پکې دي بېدینه بېدینه چې الله عز وجل ته کنځلې کوي، الله رب العالمین پسې رد بد څه کوي؟ رد بد هغه وایي. نو دریم سبب او چې په هغې سره د انسان په عمر کې برکت راځي هغه دا دی چې حسن الجوار، ښایسته ګاونډیتوب کوله، پرې ګاونډ کې چاله ضرر هغه نه ورکوله. څه نه ورکول؟ نو دی چې کوم سړی حسن الجوار ښایسته ګاونډیتوب کوي نو د په عمر کې به الله رب العالمین برکت اچوي او داسې برکت به پکې واچوي چې یعمرن الدیار، په دې سره چې کوم دی الله رب العالمین کورونه آبادوي. څه کوي؟ کورونه آبادوي. او بل دا دی چې ویزدنا فی الاعمال، دا د انسان په عمل کې څه راولي؟ زیادت راولي ورځ په ورځ باندې. د ویزدنا فی الاعمال کې د علماو ډېره تشریح کړې ده اوږده، خلاصې دا ده یزدنا فی الاعمال باعتبار البرکه، په اعتبار د برکت سره کې الله رب العالمین سره راولي زیادت راولي. عمر به ډېر کم وي خو رب العالمین پکې برکت اچوي، څه پکې چې رب العالمین د لب کې برکت هغه واچوي. ایو اثر کې هم دا راغلی من احب ان ينسأ له، څوک چې دا خوښ د عمر زیات شي
او یبسط له فی رزقه او پر رزق کې فراخي شي نو فلیصل رحمه دا رسل رحمی هغه وفالي. نو دا صفتونه چې دا درې صفتونه په کوم انسان کې رال صلة الرحیم صلة رحمی پالل او دغه حسن الخلق خیسته اخلاق کول د ارچا سره او دریم حسن الجوار خیسته گاونډي توپ کوله. دا درې صفتونه چې په کوم انسان کې رال در په عمر کې بل رب العالمین برکت واچي. کم عمر به خو برکت به کډيري او بل در چې د په کور کې رب العالمین هغه برکت واچي.